الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منګ تاسو په مسله د تقلید کې دعوه دا ویلې وا چې په غیر مجتهد باندې د مجتهد په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید کول واجب دي او په مجتهد باندې اجتهاد ضروری دی. مجتهد به اجتهاد کې غیر مجتهد به داغه تقلید داغه د پاره منګو تاسو اول د قران کریم 15 آیاتونه او وی چې غیر مجتهد بعد د مجتهد تقلید کې د الله د طرف نه حکم دی. بیا مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث وی په دی باب کې چې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید ضروری دی او نبی علیہ السلام د مجتهد په اجتهاد باندې خوشاله شوی دی. باقاعده یو صحابي د خوشاله نه پسینه باندې ټپول. اوس براشه د امت مسلمه اجماع او اتفاق ته آیا په دې مسله باندې امت مسلمه متفق دي چې د مجتهد اجتهاد ته جایز وي؟ زمونږ استاد اصول چون کې سلور دی قران سنت اجماع او قیاس. نو نن بدریم اصل اجماع وایو چې په دې مسله باندې امت اتفاق دی چې مسلمانان با د مجتهدین او تقلید. اولنې حواله تاسو لیکي شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي ولما اندرست المذاهب الحقة ولما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم ولما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم. شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای هر کله چې حق مذهبونه نور ختم شو سوا د دې سلور مذهبونه پاتې اوس بدی سلور مذهبونه کې د یو مذهب تابعداري کول د اتباع د سواد اعظم او د دې سلور مذهبونو نه وتل دا خروج د سواد اعظم نه. او نبی علیہ السلام فرمای اتبعوا السواد الاعظم، تاسو اتباع کی د سواد اعظم. د نبی علیہ السلام ارشاد دا چې تاسو د سواد اعظم تابعداري وکړئ. او شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای سواد اعظم دا سلور مذهب دي. نو سلور مذهب مسلمانان دا د سواد اعظم مصداق دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه دا فرمایلی. شاه ولی الله چې هغه شخصیت دی چې په دې باندې دا ټول متفق دي. د علم سند د دې ټول حضرات په شاه ولی الله سے باندې بنا دي. د دې وجنه موږ د حواله ورکړه چې دا د غیر مقلدین د وابیانو په نسبت باندې هم مسلم شخصیت. حوالو لیکي عقد الجید د شاه ولی الله رحمت الله علیه کتاب دی صفحه 40 سلویخ
عقد الجید صفحه سلویخ. دویم ځای شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة أن هذه المذاهب الأربعة أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة يقينا دا مذهبنا سلورو چې د دې تدوین شوی دی لیکل شوی دی قد اجتمعت الامه اجماع کړ د امت په دی باندې عبارت وګړي هم مختصر وي ان هذه المذاهب الاربعه المدونه المحرره قد اجتمعت الامه اجماع کړ د په دی باندې امت نو ګد عبارت دار او من يعتد به منها على جواز التقليد الى يومنا هذا لیکن دلته موږ مختصر وي کتاب نوم دی حجت الله البالغه حجت الله البالغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه خوري کتاب صفحه 248 248 صفحه 248 دا شواد دریم حواله د شاه ولی الله رحمت الله علیه دریم حواله ولیکي ملا جیون رحمت الله علیه فرمائی ملا جیون چاچ نور الانوار لکھلے دے فرمائی قد وقع الاجماع قد وقع الاجماع على ان الاتباع قد وقع الإجماع على أن الاتباع إنما يجوز للأربعة ملا جیون رحمت الله علیه فرمای اجماع په دې خبر د اتباع دا جایز ده د څلور مذهبونو کتاب نوم دی تفسیرات احمدیه صفحه 346 صفحه 346 دا شو دریم حواله څلور ملک علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ فرمائی ابن نجیم دے فرمائی وما خالف الائمة الاربعة مخالف للاجماع وما خالف الائمة الاربعة چاچ مخالفت کو د سلور امامان و مذهبون والو
نو مخالف الاجماع د اجماع نه خلاف دي څلور مذهبونه اجماع شو د دین مخالفت کوونکی اجماع نه خلاف د کتاب نوم دی الاشباه والنظائر الاشباه هذا اخره يقولها والنظائر واسره صفحه 92 صفحه 92 دین علاوه د غیر مقلدین د کورنم حواله لیکو چې تقلید جایز دی د غیر مقلدین عالم دی محمد حسین بیٹالوی غیر مقلدین عالم دی محمد حسین بیٹالوی اغلی کی بے علم کا علماء وقت کی بلا تحقیق تقلید کرنا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آتا ہے بے علم کا بے علم خلق بے علم کا علماء وقت کی بے علم کا علماء وقت کی بلا تحقیق تقلید کرنا بغیر علم خلقو د خپل دور د علماء بغیر د تپوسا تقلید کرنا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی چلا آتا ہے د نبی علیہ السلام د دور نرا روان دی او دی را پاسه تقلید شرک دی خپل مشروی د نبی علیہ السلام دور نرا روان دی بے علم کا علماء وقت کی بلا تحقیق تقلید کرنا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آتا ہے کتاب نم دی اشاعت السنہ جل نمبر 23 جل نمبر 23 صفحہ یوصل یو کم دیر صفحہ یوصل یو کم دیر ویم حوالہ د دوی د کور لیکو علامہ عثیمین رحمت اللہ علیہ فرمائی د دوی عالم دی د سعودی دی خو پدې کې له گزار حال علامہ ابن عثیمین خپل نوم جدار محمد بن صالح العثیمین د سعودی مفتی اعظم تیر شوی هغه وایي والتقلید فی الواقع حاصل من عهد الصحابه والتقليد واقع والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابه تقلید د صحابو د دور نه دي والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابه وقد تفصيل لي رضي الله عنه فإن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا شك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهدنا هذا دې پر تفصیل لیکلی ته کتاب نوم فتاوی نور جلد نمبر 6 صفحہ 2 فتاوی نور جلد 6 شپږم جلد شپږم صفحہ 2 دا دیم حواله شو د غیر مقلدین د کورنا
دریم حواله دي مختصر کو. دریم حواله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي ومن زعم انه لا يرى التقليد چا چې دا خیال چې تقلید نشته. ومن زعم انه لا يرى التقليد انه لا يرى التقليد ومن زعم انه لا يرى التقليد ولا يقلد دين احدا ساجد خیال چې تقلید نشته نو په دین کې دا چا تقلید کی فهو قول فاسق عند الله دا قول خلاف دی الله په نسبت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ومن زعم انه لا يرى التقليد چا چې دا خیال تقلید به نه کې ولا يقلد دين احدا او په دین کې به چا تقلید نه کې فهو قول فاسق عند الله ورسول الله. کتاب نوم دی طبقات الحنابلہ صفحه 1 دا غیر مقلدین اکثر امام احمد بن حنبل سے خبر راځي. سلورم حوالو لیکي ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمایي غیر مقلدین اکثر ابن تیمیہ سے خبر ډېر اخلي دې بو سور چې دې سو. ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمایي ولا يخلو امر الداعي من امرين ولا يخلو امر الداعي من امرين نبقى لکیږي د دعوت چلون کی کار د دعوت چلون کی د دوه سيزونو نه کم سړی چې دین کار کوي د کار بخالی نه. ولا يخلو امر الداعي من امرين الاول يكون مجتهدا اول دی بیا مجتهدی او مقلدا اول دا چې بیا مجتهدی دیم دا به یا مقلدی. دعوت چې انسان چلی یا به په خپل په دین پیږي یا به په په روان اوګه تفصیل له مختصر تاسو دې پوری ان يكون مجتهدا او مقلدا. اوګه تفصیل کې دا فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثه مجتهد چې به نظر کې د پخوانو علماء په کتابونو کې د خیر قرون ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه بیا چې کوم متناسب کار یا څه ترجیح ورکړي. او الثاني ان المقلد يقلد السلف دیم چې دا و تقلید کوون کې د پخوانو علماء سلف خیر القرون زمانه 300 هجری والے چې کوم غیر سلف نو ګورا ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمایا یا به مجتهد او یا به مقلد. کتاب نوم دی مجموع الفتاوا جل نمبر شلم صفحہ 9 جل نمبر 20 صفحہ 9. دا شو سلورم حواله پنځم حوالو لیکي
امام عبد الرحمن مغربی رحمت اللہ علیہ فرمائی، امام عبد الرحمن مغربی تاتم صدی عالم دی دا نہمی 809 امام عبد الرحمن مغربی رحمت اللہ علیہ فرمائی وقد صار اہل الاسلام وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الائمه الاربعه وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الائمه الاربعه وجرد اهل الاسلام ننوز فتقليد سلور امامان کې د یو امام باندې. وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤلاء الائمه الاربعه د کتاب نوم دی مقدمه ابن خلدون صفحه 343 مقدمه ابن خلدون صفحه 343 او بل حوالو لکھے سیم نمبر بشکو بسی لکھے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی سیوطی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دادا نہمی صدی عالم دی نہمی نفس 911 کی وفات تھی تاچا چی تفسیر جلالین یہ فیصلہ لکھ لیا. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی لأن العوام يجوز لهم التقليد بالإجماع امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی عوام دا پار تقلید اجماعاً جائز ہے ان العوام یجوز لهم التقلید بالاجماع. کتاب نم دی کتاب الرد صفحہ 3 کتاب غٹ نم دی کتاب الرد علی من اخلد الى الارض لان العوام يجوز لهم التقلید بالاجماع يجوز لهم التقلید بالاجماع. آخر کے اجماع حوالے مرکن دے اجماع حوالہ جات کی امداد چلی. کتاب الرد صفحہ 3 اور امام سیوطی سے بل دیکھی لکھی تا عبارت تو لکھی پدیبا انشاءاللہ ختم ہو. امام سیوطی سے بل دیکھی لکھی یجب علی العامی واجب دی پا عامی باندی یجب علی العامی وغیرہ یجب علی العامی وغیرہ ممن لم يبلغ يجب على العامی وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ممن لم يبلغ واجب دی پا عامی و بغیر عامی ممن دا غچانا لم يبلغ رتبة الاجتهاد چی دینی ورسید مرتبه دا اجتهاد تا نو پا دی خلق سو واجب دی ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين سوک چینی رسیدلی مرتبه دے اجتہاد تن پاغل لازم سدی مذهب التزام لازم نی والمذهب معین مذهبی معین من مذاهب المجتہدین دا مجتہدین چه کم مذاہب دی نپائی کی او مذہب نیول پا دبان دی لازم دی او دوی واجب دی پا عام انسان دا
چې دی بخامخا د یو مجتهد مذهب نسی دا وی امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب حوالو لکی حاشیۃ العطار حاشیۃ العطار جلد بیم صفحه 330 جلد بیم صفحه 330 دا موږ په دې باندې قرآنی کریم آیاتونه د نبی علیہ السلام احادیث د امت مسلمه اجماع او د داسې علماء اقوال مو پیش کړل چې هغه د وابیانو په نسبت باندې هم مسلم دي. دین علاوه ډیر مفریق او دل ځکه مسله وګديږي په دې مسله باندې تاسو ځان له یو خاص کتاب والی امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه په دې مسله خپل کتاب لیکل دي الکلام المفید. اقا کتاب بزان تواخلی اغا ټول تفصیل سره په دې مسله لیکل شوی دی. په دې مسله د وابیانو چې کوم اعتراضات دي د هغې جوابات هم پکې شته او نور تفصیلی دلایل وغیره مې کې شته. خو موږ دلته مسله مختصرا وی کتاب نوم الکلام المفید کلی کتاب دی. الله پاک دې موږ او تاسو ته په دې خپل عقیده او مذهب حنفي باندې استقامت سره د عافیت نصیب کړي.